نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. عزتمند د کور د یو تعمیر افتتاحي مجلس ته د هغې لپاره مختصر دعا کوو. د هغې باره کې دا عرض کوو چې موږ تاسو ټولو له دا پکار دي مسلمانان یو په خپل منځ کې د یو بل سره د خیرخواهۍ د همدردۍ په جذبه باندې دا ټول راجمع دي، خپلوان، رشته داران، ګاونډیان. د هر مسلمان دپاره د زړه دا خواهش پکار دی چې هغه د بل مسلمان سره څه خیرخواهي وکړي، همدردي ورسره وکړي. څنګه چې د غم په موقع باندې د تعزیت سنت نبی علیه الصلاة والسلام مو تاسو ته ښودلي دي، نو دغه شان د خوشحالۍ په بعضې موقعو کې هم د راجمع کېدو، یو بل سره په خوشحالۍ کې د شرکت سنت نبی علیه الصلاة والسلام مو تاسو ته ښودلي دي. نو دغه باره کې دا اوس مونږ تاسو راجمع یو او دعا به کوو، الله پاک نه به سوال کوو چې کم مسلمانان هم پردو کورونو کې دي، د کرایي په کورونو کې دي، الله پاک هغوی ته هم د خپلو کورونو الله جل شانه هغه خپل نعمت ور نصیب کړي، او دغه شان چې کوم دی نو خپل حلال مال چې انسان په خپل ځان باندې په خپلو بچو باندې لګوي، دا د الله جل شانه حکم د نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده. نو چې موږ تاسو ټول په خپل رزق باندې، په خپل روزۍ باندې، په خپل ګټه وټه باندې هر یو کس همیشه خیال ساتي، نظر پې ساتي چې هیڅ یو د حرام ملاوټ په هغې کې را نشي، سود پکې را نشي، رشوت پکې را نشي، او په هغې کې مشکوک مال را نشي، نو ځکه چې هغه بیا آینده کې د پریشانو سبب جوړیږي. موږ تاسو ټول به انشاءالله د مونځ او اودس اهتمام سره، د قرآن پاک تلاوت سره، د ذکر او اذکار سره، الله پاک سره خپل تعلق برقرار ساتلو سره سره موږ تاسو به د خپل حلال ګټې په صحیح ځای کې د استعمالولو انشاءالله همیشه محنت کوو، د دې به کوشش کوو. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا الله زمونږ تمام ګناهونه معاف کړي، د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي، مونږ ټولو ته پوره دین باندې د عمل توفیق را نصیب کړي، د نبی علیه الصلاة والسلام په هره سنت طریقه باندې د چلیدلو توفیق زمونږ نصیب کړي، د دنیا او د آخرت خیرونه او خوشحالۍ زمونږ نصیب کړي. یا الله پاکه ټولو مسلمانانو بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي. یا الله پاکه د مشرانو په عمرونو کې برکت نصیب کړي، ټول بچي دیندار، نیکان، صالحان، عالمان، حافظان کړي. یا الله پاکه د کوم تعمیر چې اوس افتتاح ده، یا الله پاکه دا په خیر عافیت سره یا الله پاکه د هغه ټولو مسلمانانو نجات نصیب کړي. یا الله پاکه د ټولو مسلمانانو نجات نصیب کړي. یا الله پاکه موږ ټولو مسلمانانو ته د خپل قبر او د آخرت د تیاری توفیق را نصیب کړي. د جهنم د اور نه او د قبر د عذاب نه زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي، په خپل فضل و کرم سره زموږ ټولې دعاګانې قبول کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.